نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. سورة يونس يولسم پارا 98 نمبر آیت دی. فمخی آیاتنو کی دا اللہ جل شانہو دا طرفنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی بیان شو. اس پری آیاتنو کی ہم نبی علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ذکر کی. اللہ رب العالمین دستور او قانون دادے کلچے پہ قوم باندے اللہ پاک دا عذاب ارادہ کی نو دا عذاب پا وقت کے قوم کبیا ایمان روڑی ایمان دوی تفیدن نور کے البتہ پا قومن کی یا قوم چید یونس علیہ السلام قوم دیت اللہ جل شانہو دا عذاب دا آثار و اخکار کے دو نباد نجات ورکڑ دی. یونس علیہ السلام اللہ پاک پا عراق کی پنی نوا خار کی پیغمبر جوڑ کو چپا دے خار کی دا خلق تعداد دا یولاک نزیاتو. یونس علیہ السلام وکالات دے قوم تا دا اللہ پاک دا دن دعوت ورکو. اللہ جل شانہو یونس علیہ السلام تا فرمائل چپا دے قوم باندے بعذاب پدر ورزو کے رازی. آخر دا چی یونس علیہ السلام قوم تدا معلوم واچ دا رشتون سڑے دی پٹول زندگی کی چرت دروغ ندی ویلی. قوم پل منس کی مشورہ اکڑا ککل زمان سرا پا علاقہ کی یونس علیہ السلام اون نے باغورت باندے با عذاب نراز او ککلا یونس علیہ السلام دا علاقی نقوتو ندغب دا عذاب رزوی. جکہ پیغمبر پا علاقہ کے موجود بھی نو عذاب نرازی. یونس علیہ السلام چکل عذاب آثار الیدل تا اللہ جل شانہو پا حکم باندی دا علاقین بہر قوت. قوم چی اکتل چی یونس علیہ السلام کو پکور کی نشتا ٹول یو کلو میدان تر اوتل دا انسانانونا دا میندو نے بچی جدا کرل او دا زناور نے ہم بچی دا میندو نے جدا کرل تو جڑاگان او چغی فریاد شو. او قوم پدی وقت کی توبی شروع کی اللہ جل شانہو تے استغفار و غفتو. اللہ جل شانہو دوی اغا توبہ قبول اکڑا او عذابیت نروستو. یونس علیہ السلام چی پیشو چی قوم باندے خو عذاب راغی خوبی مافی او وقتلا واپس عذاب لار ددید وجنا علاقی تا واپس را نغی چی دا خلق ببیاوی چی تا دروغ ہوئی طول عمر کی میں دروغ ندی ویلی اس بدا خلق ہوئی چی پتا صبح عذاب رازی و حلاکی گئی ومن بچو نو ما تبدا دروغ و نسبت کی نو
یونس علیہ السلام په تقاضے بشری باندې د علاقې نه روان شو، علاقې پرېښودله او د دریاب طرف ته ووته، دریای فرات ته. هلته یوه کشتۍ وه، کشتۍ دلته ودروله. یونس علیه السلام په کشتۍ کې سور شو. کشتۍ چې منځ ته ورسېده په اوبو کې ودرېدله، نه مخکې ځي او نه وروستو ځي. کشتۍ مالک وایي زما په کشتۍ کې دا یو دستور دی چې کله دې کې یو غلام د خپل آقا د اجازت نه بغیر پکې سور شي، کشتۍ بیا زمونږه مخکې نه ځي. لہذا په کشتۍ کې کم کس داسې دي چې هغه د خپل مولا د اجازت نه بغیر روان دي. یونس علیه السلام دوی ته وویل چې زه د خپل مولا د اجازت نه بغیر روان شوی یم. چې کوم سړی مولا د اجازت نه بغیر روان، هغه به اوبو ته غورځو، هله به کشتۍ چلېده. دوی ورته وویل چې ځې؟ ای ورته ویل نه، ته خو داسې بزرګ سړی ته نه. اخر دا چې قراندازي وکړه، په قراندازۍ کې بار بار د یونس علیه السلام نوم راووتو. الله جل شانه یو غټ مئی ته حکم وکړو چې دا مئی دې لاړ شي، د کشتۍ سره کله یونس علیه السلام پروزي، د دې مئی ګیډې ته به دا یونس علیه السلام ځي. مئی راغی، کله چې یونس علیه السلام کشتۍ نه پې غورځو، مئی خوله وازه کړه او مئی ګیډې ته یونس علیه السلام لاړ. د مئی په ګیډه کې 3 ورځې یا 4 ورځې یا 6 ورځې یا 40 ورځې په اختلاف د اقوالو د علماو، زیات قول د علماو دا دی چې یونس علیه السلام 40 ورځې د مئی په ګیډه کې تېرې. یونس علیه السلام په د مئی په ګیډه کې د الله ذکر کو، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا دعا به ویل. الله جل شانه په سورہ صافات کې فرمایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. کچری یونس علیہ السلام دا ذکر نکو، در قیامت پوری بدی د مئی په ګیډه کې خدا الله ذکر کو، ذکر ورتا نجات ورکړه. یونس علیہ السلام دغه ورځې د مئی په ګیډه کې تېرې کړې. بیا د الله پاک په حکم په برکت د ذکر باندې مئی د دریاب غاړې ته راغی او یونس علیہ السلام یې د خپلې ګیډې نه بهر را وغورځو. الله جل شانه د کدو بوټي زرغون کو چې هغې غټې غټې پاڼې وکړې چې د انور د وجې نه یونس علیہ السلام ته تکلیف ونه رسېږي. او یو ځنګلي سو الله پاک مقرر کا براتلا یونس علیہ السلام ته پی ورکول. یونس علیہ السلام صحت برابر شو. بیا خپل قوم تراغ قوم په ټولو ایمان هم راوړو، تصدیق هم وکړو او د یونس علیہ السلام تابعداري وکړو. دا زمونږ د اهل سنت والجماعه سلور مذهب مسلمانانو عقیده ده چې پیغمبر ګناه نه کوي. یونس علیہ السلام نه دلته خطایی شوی، ګناه نه ده شوی. د دې آیت په تفسیر کې د جماعت اسلامی والا مشر مودودی، ابوالعلا مودودی دا جماعت اسلامی پارٹی نه ده، د دې چې کوم مشر دی ابوالعلا نومې دی. داغه تفسیر دی، تفسیر نومې دی تفهیم القرآن. حقیقت کې دی تحریف القرآن، د قرآن تحریف پکې ډېر، غلطۍ پکې سم ډېر دي. چې کله دا ځای تفسیر کوي دا شین سړی شین ګلانو عام سړی به څه تفسیر لیکي خو ګډې وډې به وي. نو په دې ځای کې هغه تفسیر کړی دی چې د یونس علیه السلام نه په فریضه د پیغمبرۍ کې کمې کوتاهۍ شوې. پیغمبر نه کمې کوتاهۍ د پیغمبرۍ په باب کې نه کېږي. د مسلمانانو ایمان دا دی
چې چال الله پیغمبري ورکړي دا خپل کار سره تر رسول دي غلطه پکې نه دي شوی ځکه الله جل شانه د پیغمبر انتخاب خپل کوي الله فرمایي الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس پیغمبر زم منتخب کو نو که مثال د یونس علیہ السلام نه پیغمبره کې کمی کوتاهی شوی وي لکه څنګه د دې موضوعي عقیده ده نو بیا د الله پاک په علم باندې اعتراض راځي چې الله داسې سړی پیغمبر جوړ کو چې ذمہ داری سر ته نشي رسول که پیغمبره کې کمی کوتاهی کیږي نو الله ته معلوم نو چې داسې سړی مقرر کړي چې سبب ته غلطه پیغمبره کې کیږي دا د الله په علم اعتراض راځي د دې د وجنه مودودی په دې ځای کې غلط شوی دا جماعت اسلامی پارټي ورته د خونو مزیدار اسلامی پکې لري خو نور عقیده ډېره ګنده ده یو د دې په عقیدو کې ګنده عقیده دار چې پیغمبران ګناهګار دي او پیغمبران ګناهونه کوي دا د مودودیانو د پارټي د جماعت عقیده ده او یو سړی بوسوي زه په پارټي کې یم په عقیده نه منم که سړی زه جماعت اسلامی کې یم په زما د عقیده نه د سبب خبره نه ده نو د جماعت اسلامی د پارټي چې کوم دستور دی د پارټي چې کوم آئین او دستور دی په هغه دستور کې د رکن د پاره شرط دا دی چې دی به د موجودي عقیده مني یو سړی تر هغه پورې د جماعت اسلامی رکن نشي جوړې دي چې دا ګنده عقیده د موجودي د نه منلې یو سړی دا نشي ویل چې زه عقیده نه منم او پټه کې نه دا دروغ د جماعت اسلامی د دستور شرایط د رکنیت کې شرط دا دی چې ستاسو د موجودي عقیده وي ترکمه تا داغه د عقیده نه منلې ته داغه پټه کې داخلي دي نشي رکن نشي جوړې دي نو پدې کې موجودي خوېدلې دي او پیغمبر یونس علیہ السلام نه فریضه د رسالت کې کمې کوتاهي شوې دي دا خبره د قران نم خلاف ده د پیغمبر د حدیثو نم خلاف ده د موجودي په گمراهۍ کې یو د گمراهۍ عقیده ده الله جل شانه دې موږ د دې جماعت د دې گمراه عقیده نه وساتو نو ګور دې ته باندې ګوري چې جماعت اسلامي خو خپل نوم دي او مزیدار خسته جنډې د کلمه په لیکل ده په دې نومونو په دې کلمو د دې جنډې باندې کار نه کیږي عقیده ته ګور عقیده غلطه ده عقیده کې دا دي چې پیغمبران ګناهونه کوي پیغمبرانو نه پیغمبره په خدمت کې کمی کیږي لکه دې ځکه لیکل په خپل تفسیر تفهیم القرآن چې عقیده دومره ګندې اخرت کې خو بستا عقیده په کار راځي اخرت کې خو ته په دې نه پاس کېږي چې جنډه مزیدار ده او مزیدار اخرت کې خو ته په دې نه پاس کېږي چې نوم یې خیسته ده او نوم یې بدرنګ ده عقیده ته وګورئ نو دا د موجودي د گمراهۍ یو عقیده ده چې پیغمبران نه هم په پیغمبره کې کمی کېږي د عقیده دې خلک نو الله جل شانه یونس علیہ السلام تا او د قوم ته هدایت او نجات ورکو او یونس علیہ السلام قوم الله جل شانه د عذاب نه بچ کو د استغفار او د دعاګانو د وجې او یونس علیہ السلام تعالی پاک د مې د ګډ نه نجات ورکو د ذکر په برکت علماء بیا فرمایي هر څومره مشکل کار چې ستاوي ماسوتن د مانځنه بعد 314 پیری د یونس علیہ السلام دعا وایا مخکې رستو یولس پیری درود شریف وایا الله پاک بستا مشکل حل دا وظیفه علما ورکي ټول کتابونه اکثر لیکل دا او خو وظیفه دا آسان ده الله جل شانه د قران الفاظ دي د یونس علیہ السلام دعا ده نن سبهار سړی سره سره پریشانه کې پروت دي ما سوتن منشئو کی داغین او پرست یولس پیری اللهم صلی درود شریف او 314 پیری دا دعا
لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. چې 314 پیری پوره شوه د هغې نه بعد 11 پیری بیا درود شریف ووایه، الله پاک نه وغواړه هغه مشکل چې هر قسم ستا وي، که هغه مالي وي، که جاني وي، که د سفر وي، که د کاروبار وي، که د قرضو وي، هر قسم وي، الله پاک دا مشکل د دې په برکت باندې حل کوي. کوشش وکړو دعاګانې د الله نه غواړو، الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي. نو فرمایي فلولا كانت قرية پس ولی نشو یو کلیوالا خلق آمنت چی ایمان روڑی وی فنفعها پس پیدا ورکڑی وی دی کلیوالا خلق تا ایمان و ایمان ددوی وڑان دی در احلو دا عذاب الا قوم یونس مگر قوم دا یونس علیہ السلام چی پس دا عذاب دا آثار و در احلو نم اللہ پاک نجات ورک لما آمن ورکل چی ایمان روڑو کشفنا عنهم منگلرک دینا عذاب الخزي عذاب در رسوائے فی الحیات الدنیا فجند دنیا کے ومتعناهم الى حین او مندی تفید ورکلا جن ورک تردیو نیٹی دا مرک مقرر پوری واخد آوان